عزیزانو بلقیس چې څه وخت کې د سلیمان علیه السلام په خط باندې خپلو جرنیلانو سره مشوره وکړه، نو داغه مشورې خلاصه دا وه چې بلقیس وی چې زه جنگ په هیڅ قیمت سلیمان علیه السلام سره کول نه غواړم، تحفه او ډالۍ به ورولېږم، که دی بادشاه وي نو تحفه به قبوله کي او نور به غلی کینی، او که دی پیغمبر وي نو بغیر د اسلام نه به په بل شي باندې ناراضي کیږي. چنانچه تحفه او ډالۍ ورولېږله. هغه بیان می تیره جمعه ستاسو په مخ کې کړی و چې سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا خبرې د تحفې او د ډالو نه دي. بلقیس تیاری وکړ چې زه په خپله ورځم. سلیمان علیه السلام ته اطلاع وشوه چې بلقیس په خپله راځي، نو سلیمان علیه السلام د هغې د استقبال تیاری وکړ. او تیاری داسې وکړو چې تمام پیریان او دیوان یې راوغوښته او ورته ووی چې ما ته د هدهد مارغه ویلي دي چې د بلقیس ولها عرش عظیم، داغی یو دومره عجیب و غریب تخت دی چې سړی ورته حیران شي. پیریانو ته ووی چې بلقیس خو را روانه ده، خو په دې مې پوه کوي چې د هغې نه مخکې به د هغې دا تخت دلته څنګه را رسېدلی، چې هغه د وطن نه راوځي او ما طرف ته راځي او د هغې نه مخکې د هغې تخت را رسېدلی. پیریانو ورته ووی چې صاحب دا خو ډېر اسانه خبره ده، راوبرسي. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې څومره وخت کې به راورسي. عفریت د یو پیری نامه وه، عفریت. هغه ورته ووی چې د سترګو په رب کې څومره وخت چې د سترګو په رپا لګي دومره وخت کې به د هغې دا تخت دلته پروت. عزیزانو چې را روانه شوه نو د سترګو په رب کې د هغې نه مخکې د هغې تخت راورسېدو او د سلیمان علیه السلام تخت سره کېږي. بلقیس را روانه ده او د استقبال تیاری دی صاحبه، پیریان دی او دیوان دی او مارغان دی او عجیبات. دغه مارغه سلیمان علیه السلام ته دام ویلي چې د بلقیس په خپو ویښته دي. سلیمان علیه السلام خیال وکړو چې دا خبره به څنګه رښتیا کیږي چې د بلقیس په خپو ویښته دي. اوس دا خو بادشاه ته سړی ویلی هم نشي چې ته لږه پنسه اوچته کړه چې زه ستا خپې وګورم. دا مشوره وشوه. چې دا مشوره وشوه پیریانو دیوانو ووی چې صاحب دا به په ځان پوی هم نه وي او پنسې به اوچتې کړي او ته به یې خپې وګورې.
کومه لار چې د دې د استقبال دپاره جوړه وه هغه لاره کلهمه داسې د شیشو جوړه کړی شوه چې رانږدې کېدو سره به سړي ته دا پته لګېده چې دا اوبه دي. اوس بلقیس را روانه ده او ځمکه داسې هیئت باندې جوړه ده چې اوبه ښکاري. دا چې رانږدې شو نو پنسې داسې اوچتې کړي چې اوچتې کړي نو هغه د هدهد هغه خبره هم رښتیا شوه چې د دې په خپو ویښته دي. سلیمان علیه السلام ورته اوبه نه دي دا شیشه ده. د قدرت دې کې هم یو راز و. سلیمان علیه السلام ورته دا ثابتول غوښته چې د پیغمبر په مخ کې نور بادشاهان بې وقوفي شیشه اوبه نه پېژني. نو هغه لږه کچا غوندې هم شوه. تاسو خیال راغی شان و شوکت چې د ده د استقبال ولیده او تخت ته راله. چې تخت ته راله نو سلیمان علیه السلام ورته ووی چې په تخت کښېنه. دی ووی چې زه معذرت غواړم. هغه ورته ووی چې دا هغه ستا تخت دی ځکه چې تخت خو دې نه مخکې را رسېدلی و. نو دا ورته وایي چې کأنه هو دې ټکي ته اوس لږ سوچ. بادشاہ دی سر دی او دماغ دی. تخت ستا دا دی. نو دا بلقیس ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همداسې و. دا نه وایي چې همدا دی ځکه چې بلقیس دا پوهه وه چې کیدی شي چې دا بل تخت او زه ووایم چې همدا دی نو زم بادشاه یم د ده په مخ کې به زما بېعزتي وشي. نو ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همدا و داسې و. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا همغه تخت دی چې کوم ستا جای قرار و. دا څنګه دلته راغلی؟ ورته دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته را رسېدلی. سلیمان علیه السلام په تخت ځان سره کېنوله. اوس بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی. الله فرمایي چې بلقیس وی چې اے الله ما په خپل ځان ظلم کړی دی. ما په خپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړي. د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه نور دا په خپله او د دې قوم دوی به نور ته سجده کوله او نور ته به خدای وي. نو عقل سر لراغه او وی رب انی ظلمت نفسی. خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړی. واسلمت مع سلیمان. خدای اوس مې په سلیمان علیه السلام ایمان راوړ. د عقل یو بله خبره واورئ. مونږ خو عقل سره ډزې کړي دي. مونږ د عقل په خبرو چېرته پوهېږو. هسې وایم که مونږ د عقل په خبرو پوهېدی
نو دا ټول ورځ تاسو د دې خلقو د کرتوتونو ته ګورئ دا بې عقله کارونه به نه کول. موږ د عقل په خبرو